السلام علیکم. خو خراب خلک په هر ځای کې وي، خو مونږ خو چونکې الحمدلله مسلمانان یو او د یو رب عبادت کوو، نو خلک زمونږ نه د کردار هم ډېر تمه کوي چې زمونږ کردار به هم ښیي. خو بدقسمتۍ نه زمونږ معاملات کم چې عبادات مونږ کوو د هغې اثر اکثر په معاملاتو نه وي، نو بیا مونږ د خندا شو. هغه یو لطیفه مشهوره ده، وایي د یو هندو دوکاندار زوی مسلمان شو، نو چا هغه خپلو کمیونټي والا هندو ته وی چې یاره هغه زوی دې مسلمان شو، دا ولې؟ نو هغه ورته وی زه په د 15 میاشتې مخکې په ده شکمن شوی وم، ځکه چې کله به یې د دوکان نه غلا کوله، کله به یې په کلي کې غلاګانې ماګانې وړې شروع کړې وي، نو ما وی چې دی به مسلمان کیږي. دا خبره مې دې پورې کړې ده چې پاکستان د انډونیشیا نه پس په عمره او حج کې په 2م نمبر دی، او په ایماندارۍ کې زموږ نمبر په دنیا کې په 167 نمبر دی. خو اوس بیا پکې داسې ده چې ځینې معاملات ته نظر اندازه کولی شي، او ځینې معاملات چې ستا د ژوند سره لوبې کوي، نو هغې باندې ډېر افسوس سړي ته وشي. په خیبر پښتونخوا کې فوډ اتارټي ده چې کوم د خوراک سامان چک کوي، هغوی یو ریپورټ ما وکتو په سوشل میډیا باندې، او د پیو باره کې دی، او دا پی چې کلاو خرڅیږي دا د سوات نه والا د ډي ای خانه پورې هغوی سمپلې چک کړې، او تاسو به حیران شئ چې هغې کې په 100 کې 93 سمپلې لکه 93 سمپلې خرابې دي او صرف 7 سمپلې ټیک دي. نو سوچ وکړه چې مونږ د سپینو پیو په ځای کم زهر سکو، دې کې به زمونږ بچي وده سوکي او بیماریانې څومره ورسره سیوا شي. هغه تفصیل کو دې وکتو نو ډېر د حیرت تفصیل دی، افسوس به هم دله درشي. زه درته د ډسټرکټ وایز لوکوټي د هغې تفصیل ویم. پېښور کې 224 سمپلې چوتې کړې وي چک کولو له چې آیا دا پی څنګه دي، صرف 11 سمپلې ټیک دي، 211 خراب دي. دلته ایوریج راځي 94.20%. مردان کې 73 سمپلې چوتې کړي دي، 9 پکې ټیک دي، 64 خرابې دي. مردان کې 87% پی 2 نمبر دي. دا 2 نمبر داسې چې یا پکې پی اوبه اچولي ډېرې، یا پکې کیمیکلي، یا پکې داسې پریزرویټي وي چې نه خرابي چې یا زهر دي. بیا په کوهاټ کې 17 سمپلې د 17 پیو والا ډیلرانو نه چوتې شوي، 2 پکې ټیک دي، 15 خرابې دي، او 88% د هغوی پرسنټیج دی. بنو کې 40 سمپلې چوتې کړي دي او یو هم پکې ټیک نه دی، 40 په 40 خرابې دي، 100% پی په بنو کې 2 نمبر دی. ډي ای خان کې 13 سمپلې چوتې کړي دي، په 13 کې یو هم ټیک نه دی، 13 په 13 خراب دي، 100% پی په ډي ای خان کې 2 نمبر دی. په ملکڼې جنسۍ کې 100 سمپلې چوتې شوي د مختلف دکاندارانو نه، صرف 3 پکې ټیک دي، 97 خرابې دي، او دلته 97% پی خراب دي. په هزاره کې مانسیرا، ابټاباد، هریپور دې ته هزاره وي، په هغې کې 99 یو کم 100 سمپلې چوتې شوي، 15 ټیک دي، 84 خرابې دي، 84% دی. ټوټل سمپلې چې چوتې شوي دي دا 583 سمپلې چوتې شوي، 42 پکې ټیک دي، 541 خرابې دي، او ایوریج راځي 92.8 یعنی 93. لکه سوچ وکړه چې 100 کسان کم پی وړي، په هغې کې 7 کسانو ته صحیح پی ملاویږي، او 93 کسانو ته د پیو په نوم زهر ملاویږي. اوس اکثر دغه ګجر به ګیله کوي چې یاره مونږ خو بس کاروبار کوو، دا زمونږ کاروبار دی، خو د انساني ژوند سره لوبې کوي، او دا ډېر د افسوس خبره ده. بیا پکې مصیبت دا دی چې دوی دومره ډېره ګټه کوي چې ځینې مکسر یې 10,000 20,000 جرمانه کړي، سبا بیا هغه دوکان کولاو کړي او بیا هغه زهر خرڅوي. نو دا په قانونونو نه کیږي، څو پورې چې مونږ اسلام چې کوم مونږ ته د بهترین مذهب دی او مونږ ته د ایماندارۍ درس راغلی، چې د جومات نه بهر مونږ په ځان لاګو نه کړو په خپل معاملاتو کې، نو مونږ به ډېر ناکامه یو.
نو بس تاسو اندازه واله چې د پیو په نوم په خیبر پښتونخوا کې مونږ زهر سکو حکومت خپل کوششونه کوي پاغه کې ناکامه دي ځکه چې دغه خلک جرمانه کې بیا په سبا دکان کولاو کړي او داغه کې په 2 نمبر پیو کې دومره ګټه ده چې لشل زر جرمانه داغه د پاره سدنه خو د دې حل دا دی چې د خلکو له کم از کم لس کاله سزا پکار ده چې لس کاله د ضمانت هم نه کیږي او پروتي پکې نو کو دوه کسو ته لس کاله بغیر ضمانت سزا ملاو شو بیا به څوک دا زهر نه خرڅي ستاسو څه خیال دی کمنټ پیو کې چې تاسو په علاقه کې په یو صورتحال دی دا ویډیو ډیره شیر کې چې دغه ارباب اختیار ته ملاو شي او هغوی د دې دپاره ټوس قانون سازي وکړي دا جرمانې د دې حل نه دی هغوی سبا باندې بیا دکان کولاو کړي او بیا دغه زهر خرڅي سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته